چې په دې خپه دي چې ولې دا زیات دي، په دې خپه دي چې پکار دي چې زما امت هم ډېر تعداد کې تللی وي که نه. نو چې نبي علیه السلام بله لاړه د الله ذوالجلال سره ملاقات وشو. لږ اختلاف پکې شته، حضرت عایشه صدیقه رضي الله عنها، عبدالله بن مسعود او حضرت ابو ذر رضي الله عنه، دا کابر لږ اختلاف لري چې دغه ملاقات د جبرئیل علیه السلام سره. خو چې څومره نور صحابه دي لکه حضرت ابن عباس رضي الله عنه او نور، هغې وي د الله سره ملاقات شوې، الله سره ملاقات وشو. بره نو چې واپس راغی هلته الله ذوالجلال ورته نبي علیه السلام ته 50 منځونه ورکړل. نو چې واپس راغی موسی علیه السلام ته تپوس یې وکړ، وایي الله څه درکړل؟ وایي 50 منځونه. وایي ستا امت خو دې طاقت نه شي درلی 50 به څنګه کوي؟ زما امت باندې 2 منځونه فرض نه شو کولی، نو ستا امت 50 به څنګه کوي؟ ګوره نبي علیه السلام دومره خوشحاله دی چې څوک چاله ډالۍ ورکړي که نه، د الله هغه ملاقات کې خوشحالي دومره ډېره ده چې دا سوچ یې ونه کړي چې دا 50 به څنګه کوي. خوشحاله دی چې د الله ډالۍ میلاو شوه، تحفه میلاو شوه. د الله نه سوال وکړه، راته یې لږ کم کړي، نو بیا لاړ. نو کرور 5 کمېدل، 5 پاتې شو. نو بیا ورته موسی علیه السلام چې دا 5 ډېر دي، دا شي چې درته کم کړي، یا وایي ماله نوره حیا راځي بس. نو رب العالمین اواز وکړه چې خطا حیا وکړله، نو ما چې کومه فیصله کړې ده خپل برقرار ساتل غواړم. منځونه به ستا امت 5 کوي، ثواب به عقل 50 ورکړو. ما سره کتاب کې 50 دي. نو هغه اخري ټکي ده چې کوم مقصد لازم هغه دا دی چې زمونږ طالبان اکثر به موږ سوال کوي چې د موسی علیه السلام په دې کې څه غرض و چې دا نبي علیه السلام یې بار بار لیږه چې دا منځونه کم شي، دا ولې لیږل؟ ابراهیم علیه السلام باندې راتېرېږي، هغه ورته نه وایي. موسی علیه السلام خو د ابراهیم علیه السلام نه لاندې اسمان کې په شپږم کې د ابراهیم علیه السلام په 4 کې نو ابراهیم علیه السلام یې نه واپس کوي او موسی علیه السلام یې واپس کوي. نو زموږ علما ورته جواب کوي چې خبره دا وه چې موسی علیه السلام یو ځل د الله نه سوال وکړ، ارني انظر الیک، الله ته لږ ما ته ځان وښایه، تا ته ګورم. ځکه خبرې خو بیا د الله اورېدې که نه، نو خبرو کې خوند او لذت زیات ورکړې شوق راغی چې د الله به څنګه وي. خبرې دونه ښایسته دي چې دا ویې وینم چې څنګه به وي. وایي لن تراني، ته ما لیدلی نه شي. بار بار وایي چې نه الله ما ته خامخا ځان وښایه. ښه وي دې غر ته وګوره، فإن استقر مکانه فسوف تراني. دې غر ته یو جلک دار ښیمه، که دا ټینګ شو نو ته به مې ووینې. که دا غر ټینګ نه شو که نه نو ته به مې نه شي لیدلی. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. چې معمولي تجلي الله غر ته وکړه نو غر ډړې وړې ټوټې ټوټې شو. او علما لیکي وایي دا په مکه مکرمه کې چې کوم جبل نور دی، لوی غر دی، لوی عظیم الشان غر، او غر بره پکې غار حرا دی. وایي دا د هغې غر ډکره ده چې دلته راپرېوته، ټوټې ټوټې شو غر. او موسی علیه السلام بېهوشه په ځمکه باندې پرېوته، طاقت یې ونه لرلی شو. لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. دنیا کې طاقت ونه لرلی شو او الله یې ونه لیدی شو، دا طاقت پکې نو، غر ډکرې شو. لیکن حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې الله تقسیم په خپلو پیغمبرانو کې حضرت ابراهیم علیه السلام له خاصه دوستانه ورته خلت ورته وایي. حضرت موسی علیه السلام له د خبرو نعمت ورکړي، تا سره به زه خبرې کوم. او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته د لیدو نعمت ورکړو چې تا سره ملاقات کوم. 2 ځله الله ذوالجلال ورسره بنفس نفیس ملاقات کړی دی او رؤیت ولیدلی شوي. غر نشي ټینګېدی، لیکن نبی علیه السلام کې الله تعالی دا وصف او طاقت پیدا کړ چې د رب العالمین سره ملاقات وشو، الله ته یې وکتل. د مارونو دا شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو موسی علیه السلام غرض څو چې دا بار بار به لیږه، هغه خو الله ونه لید، خو هغه جلک خو یې ولیده که نه. هغه چې غر ته الله ځان ښو نو هغه څه ناڅه هغه نورانیت خو یې د سترګو مخکې شو که نه. لکه که ته بل هفته نه ګورې بل بل شي دلته ستا نه شاته وي نو پړق خو ووینې که نه، نو هغه خوند یې په دا سترګو کې پروت و. نو وایي چې نبي علیه السلام به الله له لاړو ملاقات نه وکړو، واپس به راغی نو ده به یې سترګو ته کتل چې یو ځل یې بیا لیږمه چې بیا په الله ته وګوري او دا سترګې زه بیا ووینم. نو وایي مونږ کې غرض نه و چې زمونږ په امت دا منځونه کم شي، ځان کې غرض و چې د سترګې بار بار الله وویني او دا زه د سترګو ته بار بار وګورم. زمارونو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی شان دی. ګورئ ښه حدیث د ترمذي کې پرون تېر شو زمونږه چې وایي د پیغمبرانو مثال د یو بلډینګ په شانتې دی، لکه یو بلډینګ یو آبادي سره یې جوړه کړي، غټ اعلی خشته مزېدار بلډینګ، لوی محل، او یو د خښ ځای پکې کم، یوه خښ ځای پکې کمي، او یو سړی راځي د بلډینګ ته ګوري چې ډېر خشته بلډینګ دی، یاره ډېر مزېدار محل دی، ډېر ښکلی دی، افسوس دا یو خښ ته پکې نیمګړې ده چې دا پکې پوره وي نو څونه ښایسته به. نبي علیه السلام فرمایي د پیغمبرانو دغه بلډینګ الله په ما پوره کړ، دغه خښ ته ځیم چې په دا بلډینګ کې ولګېږي. څه مطلب چې ما نه پس بل پیغمبر به نه لرم، د بلې خښ ځای پکې نشته. او علما لیکي چې خوبصورتي د پیغمبرانو کې تام شوه، دا د پیغمبرانو ډول او حسن او خوبصورتي په رسول الله صلی الله علیه وسلم رب العالمین تام کړه. نو ډېر لوی شان او ډېر لوی حیثیت چېرته
یو خبره درته وکړم د یو پیغمبر هر پیغمبر لوی شان دی ګورې ما درته مخکې بار بار وویل چې د یو پیغمبر فضیلت مونږ بیانو دا بیا مطلب نه چې د بل پیغمبر شان کمزور دی دا بیا نه خو چې څومره انبیا تېر شوي دي الله عظیم معجزې ورکړي دي هر یو پیغمبر نه خو الله تعالی د یو پیغمبر په هغه لوی کرامت او په هغه لوی حیثیت کې د خپل ځان مرګتیا نه ده کړې ما سوا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه هغه څنګه ګوره حضرت آدم علیه السلام جنت نه راولېږه دلته کې فرشتې ورته په سجده پرېښودې په فرشتو ورته سجده وکړه وی منقبت دی که نه نوح علیه السلام له څو نبي فضیلت ورکړه موسی علیه السلام له بل او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم متعلق الله څه فرمایي یو ټکی قرآن کې ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما فرشتو ته وایي آدم علیه السلام ته سجده وکړي خبره خلاصه هلته کې فرشتو ته وایي ابراهیم علیه السلام سره لاړ شئ مرسته وکړئ مدد وکړئ نوح علیه السلام سره په کښتۍ کې تعاون وکړئ مدد وکړئ او د نبي علیه السلام مطابق څه وایي مونږ ته دا نه وایي چې درود پرې ووایه بلکې دا وایي چې زه هم پرې درود وایم او زما فرشتې پرې درود وایي لهذا تاسو هم ورباندې درود ووایئ دا څومره لوی شان شو خپل ځان مونږ سره په دې شي کې شریکوي د یو پیغمبر د لوی شان او د عظمت په اظهار کې ځان نه دی ښکاره کړی ما سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زم درود ورباندې وي زما فرشتې هم درود ورباندې وي او تاسو هم پرې درود ووایئ دا عظمت یوازې په دې نه چې صرف تاسو پرې درود وایئ یوازې په دې نه چې فرشتې پرې درود وایي عظمت یې لوی دا دی چې زم ورباندې رحمتونه لېږم زم ورباندې درود لېږم او د یو پیغمبر متعلق دا نشته د نبي علیه السلام متعلق په روایتو کې دا دي چې د وفات نه پس الله فرشتې مقرر کړي دي د هغه په قبر ولاړې دي پرې درودونه وایي او چې څوک په نبي علیه السلام د وفات نه پس درود وایي الله فرشتې مقرر کړي دعای خیر ولا غواړي رسول الله فضیلت دینه غټ بهتري بل کې نشي زما په ذهن کې خو دینه غټ بهتري بل نه شي کېدای په دنیا کې څومره لوی عظمت او په دنیا کې څومره لویي او څومره په نبی علیه السلام د رب العالمین خفه کېدل په معمولي چې چا د نبی علیه السلام سره لږ هم بد کړي دي او لږ تکلیف یې ورسولی دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې فوراً قرآن حکیم کې الله پاک حکم لګولی دی چې لیس لک من الامر شیء مه کوه خیرې کوئ مه کوه مطلب دا که لږ دی د خولې مبارکې نه خیرې وویستې اوس یې تستسقم عادیان او سمودیان او دا خلک دې جوړو بل پیغمبر ته دا نه وي چې مه کوه خیرې وایي نه یې منې کړې او د نبی علیه السلام د خپل امت د خیرونه منې کړې ولې منې کوو دوه وجې دي یو خو دا اوس یې له تستسقم دا حیثیت د نورو په نسبت جدا دی دویم دا چې مه کوه دا خیرې چې دې وکړه خو برباد به شي او که خیرې دې ونه کړه خو همدا د مسلمانان کوي که دا مسلمانان نه شي نو اولاد زه ورله مسلمانان پیدا کوم او وګورئ په مخ د ځمکه څومره نبي علیه السلام فرمایي وایي چې کوم پیغمبر له الله څومره معجزه ورکړې ده دومره ول الله امت ورکړې ده که معجزه یوه ده امتي یو دی معجزې سل دي امتیان سل دي یا که معجزه وړه ده نو امتیان لږ دي او که معجزه یوه ده خو غټه ده نو امتیان ډېر دي وایي زما له چې الله کومه معجزه راکړې ده قرآن حکیم غوندې معجزه یو دائمي معجزه تر قیامت پورې یو عظیمه شانه معجزه ده نو زه امید لرم چې زما امت به تر قیامت پورې ډېر زیات دي معجزه غټه شو معجزه لویه شو او زما وروڼو دغه رنګې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا عظیم شان وایي د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام دعا ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله شریف جوړ کړ اسماعیل علیه السلام ورسره او کله فارغ کړه بیت الله نه نو الله نه سوال وکړ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يا الله ددي مكة ددي قومنا يو پیغمبر راولېږي يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم استا قرآن وتلولي دا غي پاکوالی راولي د ګناه نه پاک کی د کفر نه پاک کی او ستاسو کتاب علم ورته وخی نو د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام دعا ګوره د بیت الله د جوړولو نه پس ابراهیم علیه السلام دعا کړې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې غوښتل او د حضرت عیسی علیه السلام زیره ما ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد هغه زیره ورکړو چې یو پیغمبر برازي د اخر زمانه پیغمبر نوم به احمدی نو خپل د اسماعیل د ابراهیم علیه السلام دعا او د حضرت عیسی علیه السلام بشارت او زیر او علما لیکي چې یو ځل حضرت عیسی علیه السلام په لار روان نو دا اوس چې کوم موجوده مدینه منوره ده په دې تیر دلته آبادي نه وه بالکل خالی میدان و
اطرافو کې څه بعضې کسان اوسېدل، بعضې کسان په اطرافو کې ګرد و نواح کې په موجوده چې کوم د شهر د مدینې منورې دی دلته باندې نه نو چې دي دمه وکړه خامخا په پاکو پیاده مزلې به وي، خیمې به ښخېدلې، خلکو به یو ځای کې دمه کوله. د سره خپل د علما مو چې کوم د انجیل عالمان وو، د سره خپل ملګري وو، د حواریین او ورسره دي. هغې چې اندازه واخېسته وی الله پیغمبر عیسی دلته کې آخر زمانې پیغمبر به دلته راځي. تاسو ته څه پته لګي؟ وایي مونږ ته زمونږ کتابونه مونږ وکتل، مونږ ته خپل کتابونه معلوم شو چې عیسی علیه السلام الله ته رجوع کړه، پروردګار ته رجوع کړه. لکه خو پیغمبر بعضې وخت پیغمبر خیال چې هغه الله ته رجوع کړه او د انجیل مطالعه وکړه او جبريل علیه السلام سره رابطه وکړه، نو الله ذوالجلال حضرت عیسی علیه السلام ته دا خبره واضحه کړه چې آخر زمانې پیغمبر چې پیدا کېږي دا بیا د هجرت ځای هم دلته به راځي. عیسی علیه السلام بیا خپل هغه حواریینو تصدیق وکړ، وایي تاسو چې کومه خبره د کتابونو نه معلومه کړم دقسې دا ما ته هم د الله له طرف نه حکم وشو چې دا د آخر زمانې د پیغمبر د ارض مهاجر د هجرت ځای دلته به هجرت کوي. حضرت عیسی علیه السلام خپلو حواریینو ته دا اعلان وکړ، دا خبره ښکاره شوه او دا جلال الدین سیوطي خصائص کبرا کې تفصیلا ډېر واقعات پرې لیکلي. بیا وروستو زمانه کې یو بادشاه تېرېده، تبع د هغې بادشاه نوم په دې علاقه، هغه سره د خپلې زمانې علماو راهبانو پادریان دغه ځای کې اتفاقا هغې دمه وکړه چې دمه یې څنګه وکړه په دغه ځای کې، نو هغه ته هغه خپلو ملګرو وویل چې صاحب دا هغه ځای دی، دا د دې هغه زمانه کې یثرب نوم او دا هغه ځای دی چې د آخر زمانې پیغمبر به دلته هجرت کوي. وی ګوره ښه سوچ وکړئ، دمه یې زیاته کړه، کتابونه وګورئ ښه سوچ وکړئ. وایي نه صاحب دلته کې هم په دې ځای کې عیسی علیه السلام بشارت ورکړی دی، همدغه ځمکه ده، کتابونو کې چې موږ سره کوم صفتونه د ځمکې راځي دا همغه ځمکه ده. هوښیار بادشاه، بادشاهانو کې هوښیاران هم شته او کمعقله هم شته. هوښیار بادشاه هغه حقیقت ته وي، وایي ښه داسې وکړئ یو محل جوړ کړو، دلته یو کور جوړ کړو. هغه زمانه کې کور یو مزېدار او ښایسته ښکلې کور یې جوړ کړ هم په هغه ځای کې، او د ده په لښکر کې د ده په دا ملګرو کې چې کوم انسان ډېر نیک و او ډېر پوه انسان او ډېر بزرګ و او هغه زمانه کې کوم ولی الله د زمانې د تبع بادشاه په دې ملګرو کې هغه په هغه کور کې دی راکړ. وایي ته به دا مهرباني وکړې دا کور مې تا له جوړ کړی کې به ته اوسېږې، خو ګوره ستا نه دی، دا مې د آخر زمانې پیغمبر له جوړ دا د هغه کور او خط یې ولیکل د نبي علیه السلام په نوم باندې. ورته یې ولیکل چې زه بادشاه دلته مې دمه وکړله، دا کور مې تا له جوړ کړ او که زه جمدی وم ما ته پته ولګېده ستا سلام له به راشم، که مړ ومه نو دا زما یو هدیه قبوله. هغه بادشاه ته وایي، هغه عالم ته وایي وایي دا خط به ځان سره کړې، که دا د آخرې زمانې پیغمبر ستا او ورته نوکران دې راکړل، باخیره په هغه ځای کې ملګري ورسره دې راکړل او دا کور به ستا دی خو ستا دی نه، د آخرې زمانې پیغمبر که راغی دا به ورته پرېږدي، دا د هغه کور دا خط به ورکړي. او که چېرته ستا په ژوند کې دی رانغی نو دوی ته به دې وصیت کړې، که د هغه ژوند کې راشي نو دا خط به ورکړي، کور به ورته پرېږدي او دوی ته به دې وایې چې ته به خپل نوسي ته وصیت دوی ته وصیت کړې. داسې به ورته سلسله جاري. علما لیکي چې هغه دا ابو ایوب انصاري رضی الله عنه چې د نبي علیه السلام کوم کور ته راغی دا د هغې عالم نوسی و کوم چې تبع بادشاه په هغه کور کې دی راکړی، دا د هغه نوسی و. او چې څنګه نبي علیه السلام مبارک هجرت وکړ او ختم د سره و چې نسبا ته رسېدلی و، نو نبي علیه السلام ته هغه خط ورکوي صاحب دا یو خط دی پشت در پشت ما ته د پلار نه هغه د خپل پلار نه هغه د خپل پلار نه هغه د خپل پلار نه دا یو خط موږ سره امانت پروت دی. نو د طالبانو ته وایم چې دې نه دا معلومېږي چې په نبي علیه السلام د چې احسان راونړي چې څوک دا ونه وایي چې ګورې پردي کور ته لاړ او پردي کور کې یو لس پنځلس شل ورځې تېرې کړې بیا خپل کور جوړ کړه، نه خپل کور ته الله وله هجرت وکړه، نه بل چا کور نو مخکې نه وله رب العالمین مقرر کړی، د ډېر مخکې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمارو عظیم شان لوی حیثیت الله ورکړی. سړی حیران شو او دا حیثیت هسې نه میلاوېږي، محنت څومره کړی، څومره محنت پټو پیغمبرانو کې ټولو پیغمبرانو دین لپاره محنت کړی دی، خو زموږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره محنت کړی دی قسم دی دا د ټولو نه زیات دی. د کافرو د مکې مکرمې مقابله کول، طائف ته تلل او د کافرو د طرف نه په شام مبارک لرې غورځول او د مرۍ نه نیول او بیا د پلار نیکه وطن پرېښودل او جهادونه کول او د مدینې منورې نه تر مکې مکرمې پورې ځو جهادونه کوه، دا آسان کار نه دی. یوازې ګورې الله تعالی مهرباني ډېره ده خو الله تعالی د نبي علیه السلام له هغسې طاقت هم ورکړی، هغسې رب العالمین قوت هم ورکړی، هغسې برداشت هم ورکړی، هر صفت باندې کامل، په ظاهري صفاتو کامل، دومره حسن چې دومره حسن د یو هېچ هم نو د یوسف علیه السلام د حسن او د نبي علیه السلام د حسن هم زموږ د کتابونو کې علما موازنه کړې ده، وایي چې د نبي علیه السلام حسن بل شانتې و،
د یوسف علیه السلام. حضرت عایشې صدیقې نه چا تپوس وکړ وایي یوسف علیه السلام خو چې د مصر ښځو ولیده نو ویل ګوتې یې پرې کړلې او نبی علیه السلام خو غشته و نو چا خو ګوتې پرې نه کړې ورته ویل ګوتې سي وایي د یوسف علیه السلام د مصر ښځو ولیده نو ګوتې یې پرې کړې او وایي زما محبوب که د مصر ښځو لیدې وي نو سرونه به یې پرې کړي او یقینا صحابه د نبی علیه السلام په حکم او د هغې په محبت کې خپل سرونه قربان کړي دي که نه دي خپل وطنونه یې قربان کړي دي که نه دي قربان کړي خپل بچي نه دي قربان کړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عظیم شان او لوی شان. د عیسایانو مثال هم ورکوي د یهودیانو زمونږ مثال هم ورکوي. نبی علیه السلام فرمایي د یهودو داسې مثال دی لکه یو سړی مزدور ونیسي وایي ماښامه پورې به عمل کوې 100 روپۍ به درکوم دې د نیمې ورځې پورې غرمې پورې عمل وکړې ستړي شوې نور نه شم کولی روپۍ دې والا روپۍ هم نالم خو نور عمل نه شم کولی وتښتي نو بل سړی راولي هغه ته وایي زه داسې وکړه دا مزدور خو تښتېدلی دی نیمې ورځې نه مازدیګره پورې عمل وکړه نو تاله به روپۍ درکړم نه ماښامه پورې دا باقي عمل څه پوره که تاله روپۍ درکړم دې لګیا چې مازدیګر مانځه وخت شي وایي بس ستړی شم نه شم کولی روپۍ دې نه اخلم خو بس ما معاف کړه دې به وتښتي نو بل کس راولي نو هغه ته وایي وایي ده ته مازدیګر نه ماښامه پورې عمل وکړه 2 روپۍ نو دې د ماښام لږ عمل شو که نه لږ شو 2 روپۍ والي نو دا مخکې دواړه ورته وایي د یو مثال د یهود دی بل د عیسایانو وایي زمونږ عمل زیات و او د دوی عمل لږ و 2 روپۍ دې وله ورکړې نو الله ورته وایي چې تاسو سره ما ظلم کړی چې څه شرط مې لګولی په هغه شرط ما تا ظلم درکړو خو تاسو هغه عمل نیمګړی پرېښود او دوی سره چې کومې شرط ولګولی هغه پر وایي نه مونږ سره خو ظلم نه دی شوی وایي ذلکه فضل یؤتیه من یشاء دا زما فضل چاله چې زیات ورکوم نو وایي زمونږ موده کمه ده عبادت کمزورې دی رکوټې دی اجر زیات د هغې عبادت زیات و اجر کم د هغې وخت زیات و اجر کم د هغې عبادت سخت و اجر کم هغې چې به غنیمت حاصل کړه نو هغې کې د خوراک نصیب به نه اور به راغی و به یې خوړه زمونږ غنیمت مونږ خورو د هغې مونځ به بغیر د عبادت خانې نه بل ځای نه کېده زمونږ مونځ عبادت خانه کې هم کېږي د پټي په پول هم کېږي د هغې به صرف او صرف په اودس نه بغیر به کار نه کېده هر ځای نه چې به وې اوبه به یې را پیدا کولې اودس به یې کوو تیمم باندې مونځ نه کېده نبي علیه السلام فرمایي الله زمونږ ضعف ته وکتل زمونږ کمزورتیا ته وکتل زمونږ عجزۍ ته وکتل زمونږ له ځمکه هم د اوبو په مثل کټ اوبه ني په ځمکه هم تیمم والی دا د نبي علیه السلام مبارک برکت دی که نه دی یا چې عذاب به راغی نو ټول قوم به یې تباه کړ چا نه خنزیران چا نه بیزوګان په چا ځمکه باندې وړې شوه د نبي علیه السلام د برکت نه زمونږ دغه عذابونه ختم دي اکا دکا به راځي امت من حیث الامت په دغه عذابونه نه ختمېږي دا د هغې برکت دی زما روح لږ محنت او ډېر اجر لږ محنت او ډېر اجر دا د چا برکت شو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغې به مونځ کوو ثواب به یو په یو ته چې مونځ کړې ثواب یو په لس دی هغې به روپۍ ورکړه نو ثواب به یو په یو ته چې روپۍ ورکړې نو ثواب یو په لس یو په 9 بلکې اخلاص دې زیات دی نو د هغې نه هم زیات الله اجر درکوي مونږ به څه کوو یوازې په دې خو هم کار نه کېږي دا ټیک ده باید د خیر او د برکت ته چې څومره د نبي علیه السلام خود صفت دی د خوشحالۍ خبره مونږ دپاره خیر او برکت خو مونږ به کوو څه مونږ به هم داسې کوو چې د نبي علیه السلام د دې شان قدر به کوو د هغه د عظمت خیال به ساتو د هغه د پیغمبرۍ قدر به کوو مونږ په خپل زړه کې هکناسې به قصې کوو اورو به وایه که نه هسې اورېدلو خو ټیک ده ثواب بالکل پکې شته عبادت دی د نبي علیه السلام صفت کول او صفت اورېدل عبادت دی مقصد نه دی عبادت دی مقصد څه دی د هغه عظیم شان به ځان ته مخکې کړي د هغه عظیم حیثیت به ځان ته مخکې کړي د هغه ښکلې عقیده به ځان ته مخکې کړي د هغه بهترین اخلاق به ځان ته مخکې کړي د هغې خشته کردار به ځان ته مخکې کړي د هغې د دین لپاره څومره محنت مشقت دی به ځان ته مخکې کړي په دغه قدم به روان شي اوس به پته ولګي که نه چې ستا په زړه کې د هغه قدر شته که نه که ستا په زړه کې د رسول الله صم قدر وي خو زما قدر چې چا په زړه کې وي او زه یې خوښ یم خو زما خبرې به یې خوښې که به نه زما خبره به مني که به نه مني او که نه زه ورته یم وروره دا کار وکړه او دې څادر به وګوري چې مړه خپل کار کوه نو خو ما سره مینه نشته که نه زما قدر د هغه په کې نشته نو که موږ د نبي علیه السلام په وینا عمل وکړو د هغې کردار مبارک مو خپل کړ د هغې اخلاق هم خپل کړل د هغې شکل راته خشته ښکاره شو هم خپل کړ د هغې عقیده راته خشته ښکاره شو هم خپل کړ خو دا د هغې عظمت شو دا عظمت ما په ځان کې ومنم او که داسې مې ونه کړم صرف په خوله مې ومنم په حقیقت کې مې ونه منم نو خدای دې موږ هغه قوم جوړ کړي چې موږ په حقیقت کې د نبي اسلام چا نه عظمت ومنو نن په دنیا کې څومره مظاهرې وشوې او څومره چغې والې چې ډنمارک دی د نبي علیه السلام مبارک دغه وشو بېعزتي وشوه او د نبي علیه السلام چې دی نو د هغه خاکې جوړې شوې او د هغه ګستاخي وشوه امت لګیا دی بلکل جومات په جومات چوک په چوک بازار په بازار لګیا دي مظاهرین کېږي جلوسونه هم کوي جلسې هم کوي او دا زموږ فرض هم دي چې داسې وکړو لیکن د چا په طاقت چې دا شی کېږي نه هغه دی نه
ما پرون اخبار کته افسوس مې وکړ غټ افسوس مې وکړ د قومي اسمبلی اعلان زمونږ وشو حکومت زمونږه اسمبلی جوړه شوه لیکن په هغه اسمبلی کې دا جوړښت چا ونه کړ چې پاتېدلې وي چې نوې اسمبلی خو جوړه شوه او د ټول ملک نماینده اسمبلی ده ځکه د هر وزې ممبر پکې ناست دی نو د نبي علیه السلام د ناموس پکې چام غږونه د نه ګورئ خبرونه به تاسو کتلي اخبار به مو کتلي شوي دي چېرته دا قوم به د خدای نه خیر غواړي یو کس پانسېد چا هم دا خبره ونه کړه چې وروره د نبي علیه السلام خو لوی شان دی او د لومبۍ فیصله به موږ دا کوو په قومي اسمبلی کې چې ډنمارک سفارت سره تعلقات به قطعي ججان به بحال کوو او فلانکې به کوو ډنګرې به کوو دا به کوو د جج بحالېدل لویه خبره ده خو د نبي علیه السلام په ناموس جړا لویه خبره ده څه ایمان ممکن ملک ته ملک ماله بچې دي چې ته د نبي علیه السلام لمن ته لاس واچوې هغې پسې روان دا ملک جوړ شوی د اسلام په نوم ملک به هله ستا ملک کېږي چې ته د نبي علیه السلام پټکې خپل کړې او یو سړی د نظام په پټکې لاړې څوکي او د خپل اقتدار په مخه غشتې دا ملک به ملک شي دا قوم به قوم شي سوال نه پیدا کېږي ډغر یې خوړلي دي او ډغر یې به خورو نو الله دې زموږ حکمران طبقه که پاکستان دی او که عرب دی او که بل دی او که بل دی هغې کې غیرت پیدا کړي یوازې په جلسو په جلوسونو کار نه کوي که زموږ حکمران طبقه کې غیرت وې او زموږ عرب او عجم مشرانو کې غیرت وې قسم په خدای ډنمارک خو پوټې غوندې کار دی چې د امریکا نه چې برطانیې ورسره یو ځای کې چې د نظام په شان کې ګستاخي ونه کړي خو دا زموږ دا بې غیرته ایجنټان یې ملګري د مارونو درود شریف به وایې په نبي علیه السلام ډېر یو ما ته مخکې ویلو د حکومت سرکاري خو نن بار را جوړول او ممکن ده ما تاسو ویلو چې ورځې پکې اندازه نشته چې پروس خامخا دې میاشت کې هره میاشت کې هر وخت کې خدا د ولادت مبارک میاشت ده نو تاسو بلکې زموږ مولانا دغه لیکلي دي مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه نورو علماو چې اصل د نبي اسلام د پیدایش نه هم ربیع الاول بهر کې دغه ورځې ته موږ نه ګورو دې ته ګورو چې دا میاشت د هغې د ولادت ده خیرات صدقې کوئ د خوشحالۍ اظهار وکړئ په خپل زړه کې خوشحالي نه چراغونه بلوه چغې وهه نه دا مطلب نه دی او د هغې درود شریف وایې صدقه کوئ ثواب 2 رکعته نفل کوئ ثواب او د نبي علیه السلام سیرت د هغې مبارک اخلاق یو بل ته بیانول د هغې تقریبات منعقد کول چې خلک د خپل پیغمبر د سیرت نه خبر شي تاریخ نه خبر شي دا لویه خبره ده الله ذوالجلال زموږ په زړه کې د خپل ښکلي پیغمبر عظمت محبت او مینه کښېنوي دې کې اختلاف دی د علماو چې دا څوک وایي وفات شوی دی او څوک وایي ژوندی دی ادم یو شرعي حاجت لري الله دې ورته شرعي حاجت پوره کړي 12 ربیع الاول خلک یو بل ته عید میلادالنبي مبارکي ورکوي د شرعي حیثیت نشته هېڅ یو بل له مبارکۍ ضرورت نشته مبارکي یو بل له ورکړه نو ته پې وکړې ورنکړه پې زه پې اصل مقصد درته ما بیان کړو الله ذوالجلاله زموږ په زړونو کې د خپل حبیب محبت